ګرانو کتونکو په دغه اخیرنۍ مرحله کې د صادق باچا کار برته ښیم چې دا په کلي کې دا ویټران دا ځوانان ته وګوره دا تکړه ځوانان دی را پیدا کړي دي په دې علاقو کې چې کوم دی ودونه کوي یو ښه باچا وي آی پي ویټر سروس او دا دی باچا صاحب چې کوم دی 0343 او 97 18 641 0304 54 44 باچا دا څو چې څونه کسان دي سره ویټران یاره جي ما سره خو 60-70 هلکان شته او داسې لیډیز هم راسره شته او انشاءالله دې کلي چې څومره خدمت دي دا ټول یو خبل خوا خاص کر شیرپو زیم علاقه خاص د ابازیو جي د ابازیو باچیاني او جی او په دې علاقه کې چې څومره ودوني بالکل دا ټول مونږ انشاءالله الله دې خلکو سره خو کې مونږ غواړي د خدمت لپاره او د ټولو خدمت کوو دا ماشومان را سره ټول داسې دي چې ټول داسې لکه د سکول هلکان دي را سره ټول نو دیاړي مو ولې ورکو ښه خوشحالۍ باندې خو را سره خوشحاله دي او 70-80 هلکانو پورې مونږ سره انشاءالله هلکه باچا نه خوشحاله یې ګرانو کتونکو دا یو روزګار موقع خلکو له ورکړی په کلي کې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډېره بنده خوشحاله نو ګرانو کتونکو د دغه واده نه موږ هم ډېر سبق ترلاسه کوو ځکه چې ډېر ستر مشران پکې موجود دي هغوی سره ناستې پاستې دې وخت کې زه تاسو سره په طالب ګل کلي نه حاضر یم نو یو مشر را سره موجود دی مشر نوم هم څه دی صاحب ولی صاحب د یې دی ځای که نه بره وطن کې ده کوم ځای قندار یم بیا قام باندې کاکړ صحیح ده دغه ذکر کوو زموږ د دې کلي دا واده علاقایي واده په دې به څه وایې لکه اوس خو ماډرن دور شو بس ویله کوي شادي خال ته راځه نو زه خو به په دې خپل مناسب خبره وکړم زه ستاسو نه هم ډېره مننه کوم چې دې ځای پورې راغلی او د غم ښادۍ ځای مو پېژانده نو زه ستاسو اول ډېره مننه کوم زه خو په دې باندې خپل داسې نظر اچوم چې دا خو ماته ډېر صحیح کار ښکاره شو یو دا صحیح ښکاره شو چې هغه خلک مونږ ولیدل چې هغه مونږ کال دوه کې نه دی لیدلی سپین ږیري هم پکې ولیدل د سپین ږیرو نه هم خبرې واورېدلې شادي حال دا وه چې کومه معاشره ده نو دې ته خو دا سړی هم تیار و دا زما تره زامن دي دا زما ورېرونه دي دا کار زما خپل دی الحمدلله دلته چې کوم څوک راغلی ستا پورې نو دې مونږ ډېره شکریا ادا کوو خو دا ساده والی دا ساده کار مونږ په دې باندې خوښ کړو چې دا یو تاریخ زما ستا نیکه ژوندی کړی زما ستا پلار ژوندی کړی دا یو سړک مونږ ته والی شوی د دې سړک خواهش دې له مونږ دا وجود ورکړه چې دې کې به مونږ خپل عزیزان وینو دې کې به مونږ خپل یاران دوستان وینو دې کې به مونږ خپل ملګري وینو او انشاءالله چې زما نه یو سړی مشوره اخلي نو ښه خبره دا ده چې هر څومره تاوان دی کوي نو چې دا قضیې په عاجزۍ او په کلو باندې په رسم رواج باندې وکړي بل اجرو جمعه زمونږ ختم شو وجه دا ده چې هغه دا کار مونږ پرېښودو چې کوم زمونږ نیکه پلرونو کړی و بې کتابه بې تعلیمه باندې دیو او دیو داسې یو جون اختیار کړی و په هغې باندې به ټولیا کېده ما تا دا ملاقات په څه شو دا په دې باندې وشو چې دا شادي حال نه دی ته چې دا کوم سپین ږیري ستا په نظر راځي دا په کومه خبره وشو چې دا شادي حال نه دی دا لږ اثرات پکې هغه زما ستا د نیکه د پلار هغه رسم دې داخل شو او انشاءالله زه خو دا وایم ملګرو ته چې الله دې ټولو لا پې خوشحالي راولي چې کله راځي چې دا رسم رواج وکړي او چې دا مونږ ونه کړو نو بس دا پاتې هر څه به مرانه بیا کمزوري کېږي دغه ویسو شو حوالې سیبوي اوري ګرانو کتونکو السلام علیکم دغه مشر دغه خبرې دا د کاڼي کرلې مشرانو وي تعلیمونه نه دي کړي وي جټو خو دا ده چې امپل ولا راوله ماسټر ورسره کېنوه نو د هغه شان خبرې به ونه کړي موږ نن سبا تعلیم یافته جاهله پیدا کړل دلیل ختم شو منطق ختم شو بې تپوسه کنځلې په سوشل میډیا باندې یو داسې روان ویجاړ قام هم را پیدا کړ چې خیران به شو دا چې سمیږي دې کې به کلونه دغه کېږي دا د دې مشر بچي دي او په کلي کې دا واده کوي ښه وسې کېږي په غټ نه غټ شادي خال کې واده کولی شو خو کلي ته واده روړو نو دا یو ډېر زبردسته خبره ده داسې که نه مشره بلکل روغه خوشحالې ډېر خوشحالي او خپل زیات خوشحاله دي چې اول خو ته او دا زموږ ټول ملګري مشران کشران ترونه تربوران خپل خپلوان دلته راټول شو او نن شپه او ورځ دلته تېره کړو یا ډېره یا لږه روټۍ خو هر ځای کې میلاوېږي او هر چا ته میلاوېږي سبا چې چا روټۍ وخوړه نو احسان دې راباندې وکړي چې راغلی ما له دومره تکلیف پرې خدای دې ټولو څخه وکړي خدای دې تاسو هم ښه وکړي دې پورې راغلی دا تکلیف دې وکړو اول د ملاقات د صدقه شه دا وشو نو ډېره ښه خبره ده ډېره زیاته مننه د ګرانو کتونکو رحمت علي چې کوم دی نو خپله یو پښتون د مینې نه ډک انسان او د ده مینې موږ په دغه سار کې دونه مجبوره کړو چې نو اوس یو تقریب له روان یم روټۍ ټیم پکې نشته دی همې په ده قرض ده او بیا راځم خو به هر حال ډېرې ښکلې ښکلې خبرې د مشرانو سره وشولې تاسو ته م وړاندې کړئ نو تاسو نه بیا هم دغه دعا کوم چې خدای په دې خاندان دغه شانتې خوشحالۍ بار بار راولي ډېره مننه